خپل محال دا دی چې څوک هم تاسو په خپل بازار کې ورشئ که تاسو ته په ټول بازار کې چرته په یو دکان کې هم 1 کیلو صفا فی یا شوده چې ورته خلک وایي که دا تاسو ته میلاو شول نو زه به جرم ورکړم. یا بیا تاسو لاړ شئ د خپلې کلي یو منډای ته ورشئ که تاسو کیلو ټماټر اخلی او په هغې کې تاسو ته ټوټل دانې صفا میلاو شوې نو دا به هم زما خیال دی د نه منلو خبره وي. دغه رنګې که تاسو چېرته فروټ واخلی په یو منډای کې او د هغې ګاډۍ والا نه چې تاسو واخلی او کور ته یې ویسئ نو تاسو به ترې خامخا 2-3 دانې به داسې یي چې هغه که تاسو ته هغه په ټایم ښوولی وي چې دا پکې ور اچومه نو تا به ورته ویلي ول چې نه دا ورته مه ور اچوه. یعنې په معاملاتو کې موږ خلک دومره کرپټ یو د هر کلي په بازار چې دی خاص کر نو هغه د دوکو ګړ دی هغه د 2 نمبرۍ د ملاوټ دا ګړ دی. خو بیا چې مونږ اکثر داسې شي نو بیا مونږ وایو چې نه جي زمونږ جج صاحب چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي ډاکټر چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي سیاستدان چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي جرنلیست چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي. نو بای دا بیا د کم ځای نه فرښتې شي دغه معاشره ده دا کومه معاشره چې دغه بابا له دغه جعلي نوټونه ورکړي ول. ماشین یې نه وایي کاکا 2 نمبر دی ها الله دې تباه کړي دې سړی به زه نه پوهېږم که دی قرباني کوي نو لکه دا خو زه وایم چې د ده دا قرباني خو څه کې چې لکه د ده دپاره خو چې دغه څاروی چې ورپسې شي او هم د دغې څاروي د کم دا پیسې چې ده دا جعلي نوټونه دی بابا له ورکړي دي نو چې دغه څاروی ورپسې شي بس په د دغه آخرت دغه هم پوره دی. نو خبره دا ده چې مونږ په معاملاتو کې دومره سخت 2 نمبر شوي یو او په اعمالو کې یعنی که مونږ د زمونږ د دین اسلام چې کوم احکامات دي نو هغه حکم چې کوم دی نو هغه مونږ صرف یو کار چې کوو نو د هغې طرحه دی مونږ منو خو دا مونږ نه وایو یا دا مونږ په دې ځان نه پوهه کوو چې د دې حکم شاته مطلب څه دی معنی څه ده مقصد څه دی لاجک څه دی منطق څه دی په دغې باندې مونږ بیا ځان نه پوهه کوو. که نه نو که تاسو د یو عالم نه تپوس وکئ نو هغه عالم به تاسو ته دا ووایي چې صیب نه الله پاک ته ستا دا غوښه پکار ده چې تا یو شکری ورکړه یو ټوکری ورکړه یو خانک ورکو یو دیچکې دي ورکو او که نه څه وینه دي توی کړه څونه وینه دي توی کړه د دې سره الله پاک دا د یو قربانۍ مثال دی د یو عظیم قربانۍ د ابراهیم